ډېر عزتمند محترم مسلمانان ورونو نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا د هر هغه نعمت د حاصلولو دپاره ده چې کم ستاسو په زړه کې وي، ستاسو زړه یې غواړي تاسو حاصلول غواړئ، نو الله جل شانه به هغه تاسو له درکوي، ځکه چې دا د قرآن عظیم یو قرآنی وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فارج خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی. درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالۍ نصیب کړه. محترم، دا نننۍ وظیفه د قرآن پاک د آیات مبارکه وظیفه ده. دا وظیفه د څه دپاره ده محترمو؟ هر هغه نعمت چې تی غواړي د الله جل شانه نه غوښتونکی خواهش دی په زړه کې، تمنا دی، دا آرزو دی، دا محترم دا د هغې د حاصلولو دپاره دی. محترم، ډېر عظیم الشان آیات مبارکه دی د اوومې سپارې د سورة المائده آیات مبارکه. دا آیات مبارکه چې کله تاسو د دې وظیفه وکړئ، الله جل شانه به تاسو ته هر نعمت تاسو ته لاس په نامه ولاړي، او الله جل شانه به دې په هر مقصد، په هر حاجت او په هر مشکل کې برته لار اسانوي، او حاجات بم پوره کوي، مشکلات برته حل کوي. او محترمو، هر نعمت په تاسو ته لاس په نامه ولاړي. ازو وظیفې طرف ته وظیفه ډېره اسانه ده. اول با پتاق عادات کې 3 مرتبه، 3 مرتبه، 5 مرتبه، 7 مرتبه درود پاک په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې وایي. بیا به د هغې نه وروستو د قرآن پاک د سورة المائده 114 نمبر آیات مبارکه: اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. دا د قرآن پاک د سورة المائده 114 نمبر آیات دی. دا به محترمو 11 پیری وای. بیا به د هغې نه وروستو تا قدت کې درود پاک وای. بیا محترمو چې کم نعمت ستاسو په زړه وي، کم غوښتل غواړئ، د هغې دپاره به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړئ، اسمان طرف ته مخ کوئ، الله جل شانه به ستاسو دعاګانې خامخا قبلوي. مختصر وظیفه ده، خپلې مو کړئ او د نورو خویندرونو سره ثواب په نیت باندې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.